قرآن کریم اصل علم دی، ځکه اصل علم دی د انسان لپاره دی په هغه ورسره. قرآن کریم ځکه اصل علم دی، ځکه د قرآن کریم نه علاوه موږ یوازې علوم دا د حواس خمسه علوم دي، بعضې علوم عقلي علوم دي. قرآن کریم وحی ده، خو د قرآن نه علاوه نور علوم دا د انسان خاصه نه ده. ورسره وایي توجه سره، دا د انسان خاصه نه ده. د قرآن کریم نه علاوه که دا علم طب دی، په دې کې نور حیوانات زموږ سره شریک دي. که چېرته کې دا انجینرینګ دی، نور حیوانات زموږ سره شریک دي. که د دنیا نور فنون دي، نور حیوانات زموږ سره شریک دي. بل حیوان چې زموږ سره شریک نه دی د انسان خاصه ده، هغه د وحي علوم دي. بلې دنیا کې که یو انسان دا وایي چې زه انسان یم، اشرف المخلوقات یم، الله دومره لویه مرتبه را کړې ده، دا ځکه چې زه انجینر یم، زه لس چته هغه کوټۍ په بره باندې خېږم، بل حیوان یې نشي. زه 100 او 200 منزل په بره باندې خېږم، بل حیوان یې نشي. دا نن ته انجینر ورشې، د ټولو مخکې فطرتاً انجینر، دا د شاتو مچۍ ده. قرآن کریم کې د هغې تذکره کړې ده. دا د شاتو مچۍ چېرته کتلې ده، داسې زبردسته چیته جوړه کړي، داسې ګوګۍ جوړه کړي، د هغې لپاره کومې پلرې او ستنې. یقین وکړه که چېرته کې نن په هغې کې چا نقص راوایستلی، د هغې په شان انجینر ته چېرته هم نشي جوړلی. پته ولګېده دا د انسان خاصه نه ده، په دې کې بل حیوان زموږ سره شریک دی. لا شکه په هغې کې جدا جدا کمرې وګوره، لږ ورته کې تاسو وګورئ یا په نیټ باندې سرچ کړئ د هنې وي، بیا د هغې نه وروسته وګورئ چې الله تعالی موږ ته عقل ورکړی، کوم شعور ورکړی. د دې کورونو کې د ماشومانو بچو لپاره جدا کمرې، مریضانو لپاره جدا کمرې، د دنیا په مخ باندې د ټولو نه سټریک نظام حکومت دا چې قایم کړی د الله په مخلوقاتو کې، دا د شاتو مچو قایم کړی دومره سټریک قانون تاسو په کورونو کې. هغه د شاتو مچۍ ساتلي، سهار چې سړی پاڅي یو څو مچۍ به روانې وسلې پورې دی. بعضې مچۍ داسې چې په هغه پروسترونه نه وي، باقاعده په هغه خپل کور کې دننه پانسیګاټ قایم کړی به دی. کله چې یو مچۍ دا د بلې مادې ته په غلط نظر باندې وګورئ، دومره سټریک قانون ډایرکټ پانسیګۍ سر کې ونیولئ. بیا داسې هغه جرمونه چې په هغه جرمونو باندې دوی نو وزرې کټ کړئ. بیا داسې چې دوی جلاتیان ساتلي، د وزرو په ذریعې سره هغې ته سزا ورکوي. موږ ته پته ولګېده سیاست کول، حکومت کول دا زموږ خاصه نه ده، بلکې په دې کې راسره حیوان شریک دی. موږ ته پته ولګېده انجینرینګ د مسلمان او انسان خاصه نه ده، په دې کې راسره یو حیوان چې کوم دی دا شریک دی. موږ نن ترقي وکړه، موږ انسان ځکه انسان دی، انسان ځکه اعلی مرتبې ته ورسېد چې انسان ته پته لګي د هوا نه میچکي غور سره، د هوا نه میچکي او د انسان ته پته ولګي د هوا دباو چکي څومره ټیم کې د هوا نه رسېدو والا ده، دې کې څومره نمي ده د مخکې نه هغه پېژندګلوي ورکړي چې دومره ټیم کې به باران کېږي او دومره فیصده به کېږي. دا په دې باندې شاید انسان حاله دی، مګر انسان یا ستا خاصه نه ده. ستا خاصه هغه علوم قرآن دی، ستا خاصه ستا سره خاص دی، هغه دغه اعلی علوم د روح علوم دي. نور عقلي علومو کې ورسره حیوان شریک دی. ستا نه مخکې رب کائنات یو میږی پیدا کړی دی او هغه میږي د الله دا صلاحیت ستا نه مخکې ورکړی چې د ده په سر کې هغې یو داسې اعلی رب کائنات لګولې ده چې دا سر پورته کې داسې راته پته لګي چې هوا کوم طرف ته را روانه ده. دی په هوا کې نمي چکي، موږ وړوکوالي کې چې به کله میږو خاورې په بره باندې راویشتې، موږ میږو خاورې را ایشتلې باران به کېږي. دیو ته چې پته ولګي یو بل سره په اشر غوبل باندې لګیایي، د سړو خبره خاورې را ډېره کېږي، که باران راشي چې دې کورونو ته دننه هغه اوبه رسي. دا ستا نه مخکې الله دا صلاحیت میږي له ورکړی. نن که ته راوایې زما لاس کې موبایل دی، د دې ځای نه زه ویرې او بل ځای ته لېږم، هلته کې د بلوټوث په ذریعې سره فارورډ کړم یا په نورو طریقو سره تاسو میږي لیدلي د یو طرفه روان د بل طرفه روان، یو بل چې مخکې راشي دا چلو کې بیا روان شي، بیا دا چلو کې روان شي. ځکه دا محنت کشی دی، دا ټیم نه خرابوي. الله دا طاقت ورکړی دی چې د یو بل سره خولې ولګوي. مخامخ میږی روان دی د وپېژن، دا خو د ترور زوی راغی، دا خو د تره زوی راغی، دا خو کلیوال راغی، د ده نه تپوس کول غواړي، ده سره خبرې اترې کول غواړي. اوس که په لاره کې ودرېږي دا محنت کشی خو ټیم نه ضایع کوي. الله دا طاقت ورکړی، سرونه وجنګوي، دغه ذهن کې کومه ډېر ټاله هغه فارورډ شي لاړه شي، د هغه ته ته راشي او بیا په لار باندې روان او سوچ دې کوي.
دا میږي الله تعالی طاقت ورکړي نور هر یو حیوان هغه ستاسو سره په دې کې شریک دی کته زه طبیب یم زه ډاکټر یم قاری طیب صاحب د دارالعلوم دیوبند هغه مختلف تیر شوی دی هغه هندوستان کې اوسه ته ورالم زموږ رشتہ دارو یو بستی هلته کې او هغه بستی کې شادوګان راتلل با پردو کورونه به کپڑے تختوري زول عالم رشتہ دارو کړه چې لاړه مې دا شادوګان دا ډېر زیات ضرر بدل کې وي کپڑے نپری وې تختې او زموږ سترګو مخې ته لګیا رښلې یو پیرا منګه ډوډۍ کې او د زهر بند کړ اور سره وره یو پیرا منګه زهر بند کړ منګه ډوډۍ کې خو د لپاسه په لټر چھت باندې شادوګان راځي دینولي لاړې ورته شوي لږ سات پس دولش کې تاکیا شادوګان راځي سرویس ډاکټرانو وګي او دا هغه ډوډۍ نه داسې ټوکري واغسته ویوړي کله چې ویوړي الته کې باندې چکړې دي کې زهر دي یو سات پس منګه سې کول هغه سرویس شادوګان مرادي ورسره ډول اختر د شادوګان مرادي دغه سرور شادوګان رضان سره سټه کې راغستې پاڼې راغستې او یو پاڼې یو شادو ورکه او دې ډوډۍ ورکې هغه ډوډۍ نه چک هم کې او دا پاڼې نه بسې هغه چک هم لګي دا پته لګیږي چې دا زهر د لپاره جواب او تریاق چې هغه بوټه پته ولګیږي علمي طب هم هغه په شادوګان او حیواناتو کې شته دا د انسان خاصه ولنه انسان خاصه انسان چې انسان دی دا په علم د وحي سره دی چې ټول نه علا علوم دی د قران کریم انسان چې معزز دی هغه د قران کریم په علوم سره معزز دی هغه په دنیا کې په بل علم سره نه معزز کیږي ذکر اساس زمو استاد خاصه نه دا زمو استاد مخکې نور حیراتون د ایجاد کړو